نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلف بغير الله فقد أشرك. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم سړی د الله د نوم نه علاوه په بل څه باندې قسم وخوري دی شرک وکړي. او مخکې مونږ ویلي چې قرآن شریف الله پاک وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله رب العزت هر قسمه ګناه معاف کوي که رحمت په جوش کې راغی، خو شرک ته نه معاف کوي. یو قسم داغه نه مخکې مونږ ذکر کړی و، نن دویم قسم ذکر کوو. مخکې مونږ ویلو چې بند اچول شرک دی. نن به مونږ یو شرک بل ذکر کوو چې د الله د نوم نه علاوه په بل څه باندې قسم خوړل شرک. په معاشره کې خلک وایي زما د مور به سره قسم وي، زما د پلار به سره قسم وي، زما د بچي به سره قسم وي، زما د ورور به سره قسم وي. نو دا قسم خوړل شرک دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من خلف بغیر الله فقد اشرک. چا چې قسم وخوړو د الله د نوم نه علاوه په بل څه چا باندې د شرک. په معاشره کې که وګورئ نو دا قسمونه تقریبا جامع وي، زما د پلار به سره قسم وي، زما د مور به سره قسم وي. دا شرک. که دې نه علاوه چې زما د پلانکي بابا وایي، زما د پلانکي بابا وایي، دا هم شرک. زما د پلانکي بابا به سره قسم وي، زما د پیغمبر علیه السلام باندې قسم وي. د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې قسم خوړل دا شرک. یو طریقه شته په بله طریقه قسم خوړل شي. داسې ویلی شي چې زما د محمد په رب باندې قسم وي، زما د کعبې په رب باندې قسم وي، داسې ویلی شي. خو داسې نشي ویلی چې زما د پلانکي په سره قسم وي، زما د پلانکي په سره قسم وي، داسې نشي. نو لهذا دا یو اقسام د شرک مو ذکر کوو. تاسو له پکار د جاره خبره مخکې شرک کوئ د پیدې د ځکه چې شرک داسې یو عمل دی چې دا نیکۍ نه پرېږدي او آخرت بربادوي. لهذا نن پکې دا دویم قسم شرک شو چې د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې قسم خوړل دا شرک. په خپله مې زده کړې دا خبره، په خپله مې که ویلي د هغې مخکې به توبه وباسئ. آینده لپاره مه کوئ داسې کوم ملګري چې وایي یا پر رشته دار هم وایي هغه ته ویل ستاسو ذمهواري ده. ګوره همیشه دا خبر یاد ساتل پکار دی چې د مسلې ته پته نشته او پته درته ولګېده او ستا مخې ته بل بیا هغه غلطي کوي، نو د هغې اصلاح کول تا باندې لازم دي چې د هغې اصلاح وکړي او هغه ته ووایي چې دا کار د ګناه دی. الله دې په رشته باندې عمل کول توفیق راکړي. انشاءالله مزید به زه نور هم یو شرک ذکر کوم چې په معاشره کې کوم مشهور دي چې دا شرک دی، دا ګناه ده، زموږ لپاره د آخرت د بربادۍ سبب دی. الله دې ماله توفیق راکړي د ویلو او الله تاسو له د اورېدو توفیق درکړي. خو د ټولو نه اهم خبره پکې دا ده چې دا خبره مخکې شیر کوئ. څونه چې خلک مخکې ګوري حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د هغه چا نه څوک بهترین کېدی چې د هغه د وجې څوک د دوزخ نه بچ شي او جنت لواله جوړ شي. نو کېدای شي زموږ په یو شعر باندې یو سړی د جهنم نه بچ شي او هغه جنت لواله جوړ شي، ځکه چې هغه به د یو مسلې نه خبر د شرک په یو کار کې به اړین وي. نو کېدای شي ستا د یو شعر د وجې نه هغه ته پته ولګي او هغه یې د لپاره نه کوي او د هغه په آخرت ښه شي. ځکه چې دا شرک یو معمولي مسله نه ده، دا د الله په نزد ډېره غټه مسله ده. او قرآن شریف چې د الف نه یې پورې یو څونه ووي نو د ټول نه زیات چې زور الله ورکړی هغه د عقیدې په توحید باندې ورکړی دی او په رد د شرک باندې ورکړی چې شرک څه ته وایي، ځان د شرک نه بچ که نه آخرت په دې برباد شي او د دنیا دا سرسري زندګي ده دا خو بس هم تېرېږي او تېره به شي. د آخرت خو بیا نه ختمېدونکې زندګي ده. الله دې زموږ هغه نه بربادوي. رب دې موږ له مزید ویلو توفیق راکړي او تاسو له دې اورېدو. واخر دعوانا